پیښور زری پوهنتون کې پښتون سټوډنټ فدریشن یعنی پیسه درې ورځې میله د باچاهان امن میله په نوم را جوړه کړې ده چې پکې برخوالو پښتونخوا کې مخفزياتیدونکو ترهګرۍ باندې اندېښنې خودلې دي. د میله را جوړونکو وینا ده چې دا میله د صلح په نوم را جوړه کړې ده او مقصد یې نړۍ ته دا پیغام ورکول دي چې پښتانه د امن مینی او ورولې خلک دي او د ترهګرۍ څخه کرکه لري. په دې امن میله کې د زری پوهنتون ترڅنګ د نورو تعلیمي ادارو زده کوونکي او سیاسي او علمي مشران هم ګډون لري. دغه میلې منتظم ملک حسنین د خبرو په مخال ویلي چې دوی د داسې دستورو لارې نړۍ ته خودل غواړي چې پښتانه خپل کلتور سره مینه لري او په خپل خوره صلح غواړي. پیښور کې د امن په نوم دا میله په داسې حال کې پیل شوې ده چې په دې رستو کې یو وارې بیا د خیبر پښتونخوا په بلابلو سیمو کې د ترهګرۍ بهیر چټک شوی او د پښتونخوا مختلفو سیمو کې ترهګرۍ او توندلاریتوب په ضد احتجاجي لاریونونه او مظاهرې هم شوي دي. د پیښور په دې روانه میله کې په بلابلو موضوعاتو سیمینارونه روان دي چې سیاسي مشران او پوهان ورته ویناګانې کوي او په دې ویناوالو کې زیاترو پښتونخوا کې مخ په زیاتیدونکو ترهګرۍ باندې اندېښنې خودلې دي. په میله کې برخه لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي میرمن سمر خارون بلور ویل چې صوبه کې خدبي وجنو کې اضافه شوې ده. د صوبایي اسمبلی په غړو بریدونه روان دي. د اسمبلی غړي د قلم ورکولو غوښتن لیکونه ترلاسه کوي. حکومت یې هیڅ نوټس نه اخلي. میرمن سمر وایي چې موږ به د خپل ځوانانو ترڅنګ د سولې د ټینګښ لپاره په هر ډګر ولاړ یو. میله کې نه یوازې د پښتنو د کلتور ښودنه کیږي بلکې د پښتونخوا ترڅنګ په د پاکستان د نورو قومونو جامع او خوراکونه هم نندارې ته وړاندې کړل شوي دي. زده کوونکي کرام الله میډیا ته وایي چې میلې کې رنګارنګه خوراکونه او بلابلو کلتورونو سره د تړلو شیانو سټالونه لګېدلې دي. وخت په وخت ځوانان اتړونه کوي. هغه وایي چې سبا د دسمبر په 9 نیټه به د میلې په وروستۍ ورځ د غني خان بابا په نوم لویه مشاعره وي چې پکې به د صوبې د بلابلو سیمو شاعران برخه اخلي. علب خان شیرپو دلبر نیوز پیښور.